زه راځم دې ځای نه ریلی سمپل د ګرافیک ډیزاینینګ د کورلډرا په ننني کلاس کې به مونږ د یو سمپل او اسانه یو بل ډیزاین نه سټارټینګ وکړو. د یو سمپل او اسانه د بل ډیزاین نه به انشاءالله مونږ شروعات کوو. دا خبره په یاد ولرئ چې کله مونږ راشو دې ځای نه لاست نمبر پریویس کلاس کې مونږ مکمل ډول باندې د کورلډرا X5 انسټالیشن د کورلډرا X5 په داخل کې دنه د پښتو لیکل او د دې نه علاوه د یو سمپل فیسبوک لپاره د یو پوسټر ډیزاین کړو. راځو نن مونږ د ون ډرایو ته راځو او په دې کې زه د یو پوسټر ډیزاین راواخلم. لکه مثلا دا یو پوسټر د ډیزاین اوس دا پوسټر وګوره سمپل دا هم په ګرافیک ډیزاین کې مطلب مونږ سره ډیزاین دی د پښتو لیکل او د هغې مثلا د نوم لیکلو طریقه خو آلریډي نه یاده ده چې په دې باندې به ته پښتو لیکنه څنګه کړئ او دا به څنګه سره مطلب تاسو غواړئ چې ترتیب کړئ او د هغه نوم لیکنې دپاره به سټایل څنګه ورکوئ. خو مونږ دننه غواړو چې دغه کوم ډیزاین چې دی پیکچر ته ورکړل شوی دی نو دا په کوم اساس باندې په کوم ډول باندې ورکړل شوی دی. له دغه نه وروسته به انشاءالله بیا د یو نیکسټ بل ډیزاین خبره کوو. لکه دا هم یو ښه ډیزاین دی د کورس لپاره د فیسبوک لپاره چې تاسو یا سکرین لپاره یا د موبایل لپاره چې غواړئ ډیزاین یې کړئ. نو زه به راشم لومبنۍ خبره دا ده چې فرسټ اف آل به زه همدا ډیزاین شروع کړم او له هغه وروسته به بیا انشاءالله مونږ هغه بل ډیزاین ته ځو او په همدې اساس باندې به مخکې یو 2 ورځې تقریبا دغه اسان او بیسیک فنډامنټل ډیزاین وایو. خبره دا ده د دې ډیزاین د کولو دپاره زه به راشم وګوره سټیپ اسانه به راواخلو. ګرافیک ډیزاینینګ کورلډرا کلاس ته به راشو دې ځای نه کورلډرا X5 ته او زه همدغه ډیزاین چې موږ سره په دې سکرین باندې پروت دی د همدغه ډیزاین کول غواړم چې دا به زه څنګه ډیزاین کوم. دا هم ډیر اسانه او سمپل ډیزاین دی خو صرف دومره دی چې د ډیزاین بیسیک کار په کار وي به دغه یاد کړي ته. نو دا دی ما سره فلحال کورلډرا X5 راغله دې ځای نه او په دې کې زه په هماغه ډیزاین باندې کار شروع کوم لکه کوم چې ما سره په ډیسکټاپ یا په دې سکرین باندې سیف دی. بس لومبنۍ خبره دا ده چې زه راځم دلته نارمل یو ریکټینګل اخلم د دې ځای نه تر دې پورې ما څه راواخیستله یو ریکټینګل. دې ریکټینګل کې تاسو څه ګورئ اولنۍ دا برخه موږ ډیزاین کوو چې دا باید څنګه راشي. د دې برخې د ډیزاین لپاره موږ داسې کار کوو چې سمپل اټومیټیکلی داسې کړی چې د لاین نه ګټه واخلي او که د لاین نه ګټه نه اخلي نو د دې په داخل کې دننه څه راواخله یو بل ریکټینګل واخله. بس دا ریکټینګل راواخله دې ځای نه شیپ ټول کې کاږه او بیا له هغه نه وروسته ګوره ارینج ته لاړ شو. په ارینج کې ګوره اټومیټیک کنورټ ټو کارف او په دې پوینټ کې ګوره ته ډبل کلیک واخله. بس او دا پوینټ څه کړه داسې راونیسو دې طرف باندې ور واچو لکه څنګه چې دلته په کار دی په سنټر باندې په کار وي دا پوینټ راونیسو چرته واچوه په سنټر باندې. بس لکه داسې بیا به راشي له دې نه به کنټرول ډي ډوپلیکیټ واخلي دې ته به بیکګراونډ ته یو کلر ورکړي او دا به مخکې لږ د دې نه مخکې راوړي. بس شیفټ پیج ډاون دې ځای نه دا به دې بیهایند سینډ کوي او دې ریکټینګل ته به کلر ورکړي وایټ. بیا خبره دا ده چې همدا ډول باندې که زه راشم دې ځای نه واپس دغه ډیزاین چې زه دلته غواړم همداسې وکړم نو زه به داسې کار وکړم چې واپس په شیفټ کې دا ما سلیکټ کړ دې ځای نه او مکمل ډول باندې دا ما سلیکټ کړ او شیفټ کی سره ما دغه سایز زیات کړ لکه مثلا په دومره اندازه باندې په کار دی. بیا ټوټلی ما دا انتخاب کړله سلیکټ او د دې سایز ما دې طرف ته لږ غټ شاندې کړ. له دې نه علاوه مونږ راځو په دې کې دننه د عکس خبره کوو چې لومبی باید عکس دې کې څنګه واچو. نو کنټرول آی ته به لاړ شي دې ځای نه یا به راشم وګوره دغه عکس چې زه په دې کې غواړم انسرټ کړم نو زه به لاړ شم وګوره واپس هغه فولډر ته چې په کوم کې ما سره یو انځور پروت وي. مثال لکه زه د ګرافیک فولډر ته راغلم دې ځای نه او په دې کې اټومیټیکلی د ډیټا ته راغلم او بیا راغلم وګوره دې ځای نه واپس د سرک ډیټا ته ریلی سمپل او بیا په دې کې ګوره ما یو فولډر مثلا دا پکچر ما راواخیستله لکه مثال دا یو پکچر دی ما دې ځای ډریګ اینډ ډراپ کړ دلته. زه به داسې کار وکړم چې دې پکچر دا سایز ما سره دی داسې دا مې دې آبجیکټ برابر کړ خو دا دلته چې موږ کله دا سیټ کوو که نه په دې کې یوه ستونزه دا ده چې
چې دا پکچر دې طرف ته دی دا دلته د دې کمانډ فلپ ټو هاریزونټل یا ورټیکلی واخله. کله چې موږ دا پکچر چې دا پدې کې دنه راوصل غواړو نو واپس اډیټ ته راځو او په اډیټ کې ګور اتوماتیکلی موږ پاور کلپ کمانډ ته راځو دي نو دا پدې کې کلیک کوو رائټ کلیک اډیټ کانټینټس ته راشه ادا پدې کې څنګه کړه بالکل واچو رائټ کلیک سره فینیشینګ اډیټینګ آن دیس لیول. راځو خبره دا ده چې کله موږ دا ډیزاین فار ایگزامپل دلته ترتیب کړل اوس لاغنه ورسته موږ دا ډیزاین کول غواړو چې دا باید جوړ کړو. د دې ډیزاین لپاره موږ بیا څه کوو راځو دلته نارمل یو ریکټنګل اخلو کله دې ساحه نه تر دې پوري ما یو ریکټنګل واخیسته دې ریکټنګل ته ګور زر اعظم واپس ساپلای کوما شیپ ټول ته بلاړ شي ارینج ته بلاړ شي او کنورټ ټو کارف دا پوینټ نه دا راواخله په دې ځکه ور واچو مثلا داسې دا املک دلته واچو په دې ډول باندې دا پوینټ څنګه کړه دا پوینټ تاسو اډیټ کړل کدا سي څومره اندازه باندې دا پوینټس اډیټ کړئ او بیا راشه ګور دې ته اتوماتیکلی یو کلر ورکړل که مثال دا کلر مولا ورکړو سایز یې کمای نو سایز یې کم کړو دا پوینټ سی برابر نه وي دا راونی سو دلته سی برابر که مثال سیدا چې کله دا سی برابر شولو لاغه ورسته ګور دلته مطلب مونږ راځو بیا لیکنه کوو بیا د لاندې لیکنه پکې راوړو نو هغه د وجه نه بیا د لیکنه کله چې مونږ غواړو په دې کې راوړو نو زه به لاړ شم ګوره نارمل به یو ریکټنګل راواخلم له دې ساحې نه تر دې پورې او دې دپاسه ګوره زه اټومیټیک یو کلر ورکوم بیا ما رایټ کلیک واخیستل د هغه نه ما آوټ سایډ بارډر ختم کړ او که چېرته دغه کوم آپشن چې دی دا کوم ریکټنګل چې دی دا مونږ سره نو دا که ته غواړې چې لږ بره شان موف کړې دلته یې راوړه بس دا دواړه کنټرول جی ګروپ کړو ډي کمانډ یعنی مطلب څه دی پلیس انساید کنټینر په دې منځ کې ور واچوه نو مطلب دا بالکل په دې کې دنه څنګه شروع شامل شو. بیا له دې نه وروسته دا را زوم کړه او لاړ شو ګوره لیکل پښتو ته کنورټ کړي ځنه ټیکسټ او بیا راشو ګوره د ټیکسټ لپاره کوم فونټ چې ته استعمالوي نو د دې لپاره ما سره باید څه انتخاب شي د پښتو فونټس لکه ما عمده انتخاب کړو دا به اوکې کړم زه به لاړ شم ګوره کې ما مثلا ولیکل څرک سیدا او بیا راغلم ګوره واپس سلیکشن مې واخیسته د دې سټایل کوم دی ما سره نو دا مطلب ما دې ته کنورټ کړ شیفټ کی سره ما سایز ولا غټ کړ ډبل کلیک لاړ شو ګوره څرک او شیفټ کی سره دغه سایز همدا یو راواخله پښتو نرنګ پام دې ډول باندې ته دا غواړي ور واچو تل کلر ورکړه کنټرول ډي ډوپلیکیټ عدل تراشه دی باندې ډبل کلیک څرک خونیز مرکز ګوره په دې کې بیا څوکړه دلته ګوره راشه او مرکز لپاره شیفت ماینس او بیا داسې ولیکل بس بیا راشه ګوره شیفت کی سره دا اتوماتیکلی انتخاب کړي ځنه او د دې دا سټایل چې دا مطلب دی یو تواړه شیفت کی سره سایز کم کړو دا په دې ساحه کې ور واچو کلر لور کا وایټ او دا چې په دې منځ کې واچو او بیا لدینه کنټرول ډي ډوپلیکیټ واخله عدل تراشه مثلا ورته ولیکه کمپیوټر ډپارټمنټ سیدا شیفت کی سره بیا دغه سایز کم کړه دا راواخلو په دې ساحه کې هم دا واچو بیا دین علاوه چې موږ سره کلم دا لیکنه مطلب ترتیب شوله برابر شوله دلته راځو یو بل فارمیټ اخلو لکه مثال ټیکس کمانډ تراغله مدي زنه واپس ما د انګلیش ولا ټیکس انتخاب کړ عدل تما یو کلیک واخیستل د دې لپاره سایز ما انتخاب کړ 48 فار ایگزامپل ما ولی کړه to learn IT professionally سیدا professionally نو دا میسج ما را واخیستل دا په همدې ساحه کې زه رائټ کلیک کوم دي ځنه دا بس کنټرول سپیس بار شو خیر بس هر قسم چې دا مونږ برابر کړ بیا راځو دې ځنه واپس یو نارمل ریکټنګل ما واخیستل دې ریکټنګل ته ګوره ما اتوماتیکلی ګول سایز ورکړ داسې او زه چې بیا دا ریکټنګل ته ما کلر هم ورکړ بیا راغلم ګوره دلته دا سلیکشن ما واخیستل رائټ کلیک دا راواخله په دې د پاسه ور واچوه دې دا اتوماتیکلی مطلب ورکا دا ګوره دې شاته راځي
څه به استعمالو شیف پیج اپ یا ارینج کې مونږ یو کمانډ ویلو آرډر ته چې لاړ شي ټو فرنٹ چرته راوړه د دې مخې ته راوړه نو بل ته به راشي ګوره ټو فرنٹ آف پیج او بیا دا ټول انتخاب کړ دی ځنه د دې کلر سلیکټ کړ دی ځنه وایټ بیا دا ټول انتخاب کړه شیفت کی سره د دې سایز څنګه کړه دا کم کړه او کنټرول جی دا ګروپ کړ دی ځنه دا په دې ځکه واچو دا را نږدې کړ دی ځنه بالکل پتا ته دا غي ایډیټینګ سیډ ور باندې پته لګي بیا راشي ګوره واپس دلته یو کمانډ مونږ وایو یاد ساتئ ډراپ شیډو کمانډ دې ته مونږه د الله کولا د پر څور کو یو ډراپ شیډو هم ورکو مثال داسې د ډراپ شیډو کلر د بیج ما سره شین وي دا و انتخاب کې دی ځنه دا په پم دې ساحه کې پرې دی بیا وداس کار وکړي چې لدین علاوه کداغه لیکنه ته کول غواړي نو دا خو اسانه ده د امدینه کنټرول ډی څو واخله ډوپلیکیټ او لا شخ خپل لنګویج ته صرف پښتو ته واړه دی باندې ولیکل لکه مثال په ډول باندې چې سیدا او نقطه ورته کېده او د دې کلر دا یو راواخله شیفت کی سره ګوره دغه سایز غټ کړه بیا راشي ګوره دې نه علاوه چې د کنټرول ډي ډوپلیکیټ واخله واپس ته دا لینګویج چې د انګلیش ته واړو ډبل کلیک او بیا دې کې ورته ولیکه چې 2 بجې پی ام بیا راشه دې ډیزاین چې د ټیکسټ سټایل نه دی دا راواخله په دې سټایل باندې مثال شیفت کی سره ما دغه سایز څنګه کړ دا ما غټ کړ بس دې کې دنه مطلب تاسو غواړئ چې هر ډول کلر پکې واچوي نام شته دی او یا به لاړ شم کنټرول آی ته دی ځنه او په کنټرول آی کې به زه دا ایمیج راواخلم لکه څنګه چې مخکې موږ راخیستې او دا مې دې ځکه ډرې کړ او دلته ما برابر کړ ډي یعنی پاور کلیپ کمانډ او بیا راځم دې باندې کلیک کوم دا سی ډول باندې پکې رانغه ایډیټ کنټینټس ته ولاړ شي د عکس په دې کې برابر واچو رائټ کلیک فینیشینګ ایډیټینګ آن دیس لیول بیا وداس کار وکړي کنټرول ډي ډوپلیکیټ او دلته برا شو ګوره لینګویج پښتو ته واړه د دا ګوره ما اتوماتیکلی جوړ کړ سیدا اوس ګوره دا شیفت کی ونیسه سایز یې کم کړو دا راواخله په دې ساحه کې به د مونږ ورواچو سیدا بیا راشو ګوره دې ته یو کلر ورکړه مثلا دا کلر ورکړه یا دا کلر او شیفت کی سره ګوره دغه سایز یعنی زوم آوټ کړه بس تاسو ګوره دلته به صرف بیا راشي څه به ولیکئ ایډریس به ولیکئ نو ګوره هغه پوسټر څنګه شولو هغه جوړ شو ګوره اوس دلته به راشي بس همدا کنټرول لکه فکر وکړئ تاسو دا ایډریس شو فون نمبر وغیره وایټ کلر او شیفت کی سره دغه سایز په خپل اندازه دا په دې کې واچوم نو ګوره هغه پوسټر موږ سره چې په دې سکرین باندې مثلا جوړ دی هغه پوسټر ما ډیزاین کړو بالکل موږ سره برابر شي دا پوسټر به څه وکړي کنټرول ا باندې څه دا سلیکټ آل کنټرول جی څه معنا دا ګروپ دا ګروپ شروع دا پوسټر راواخلو دا واړې ځان سره سیو کړو لاړ شه یا سی ډي آر فارمیټ کې یا ایکسپورټ ته لاړ شه عادل نوم ورکړه لکه سیو فار ایگزامپل نیو پوسټر سیدا نو دلته راشو ګوره ولولي ک نیو پوسټر دی ځنه او چې کلم بیا دا پوسټر سره ګوري نه ګوره دا د پوسټر هغه ته جوړ شو سیو کړی دی ځنه ایکسپورټ کومه کوالټي کې به سیو کړي آر جی بي کې ځکه سکرین د پاره سیو کو دا اوکې کړ دی ځنه ون ډرایو ته لاړ شه دی ځنه سمپل خبره ده جست کلیک آن ون ډرایو او بیا په ون ډرایو کې دننه نیو پوسټر چې موږ سیو کړ دا یو په دې باندې ډبل کلیک او امدا پوسټر وګوره ته په هر موبایل کې کمپیوټر کې بدون کولرانه کتلی شي دا سمپل یو پوسټر ډیزاین راځو لدینه ورسته موږ په دې ګرافیک ډیزاین کې بلا یو برخه وایو د روشن لپاره با یا د امتحان لپاره با مطلب موږ یو سمپل تخفیف کارت څنګه ډیزاین کوو دا اوس د امتحان لکه زه به واخلم روشن که د روشن لپاره زه یو کارت ډیزاین کوم مثلا ګوره د روشن د کمپنۍ لپاره یو تخفیف کارت ډیزاین کوي نو ډومبه ما دومره سایز دغه راواخیست بیا به لاړ شم ګوره له دې سای نه تر دې پورې ما څه راواخیستله بیا یو ریکټینګل
بیا براشي ګوره واپس شیپ ټول ته ارینج ته بلاړ شي کنورټ ټو کارف په دې باندې به یو کلیک واخلې او دا به داسې کارف فارمیټ کې کړي مثلا داسې صحیح شو داسې یو ډیزاین بوله ورکړي لکه دا چې دی بیا داسې کار وکړه چې د دې لپاره ګوره کلر ریډ که دا برابر کارت ډیزاین دا سی نه وي خیر دا مخې ته راوړه او دا د دې شاته سینډ که داسې بیا داسې کار وکړه چې دلته راشه رایټ کلیک سره دین آوټ سایډ بارډر ختم کړه او دلته راشه ګوره دا واخله کلیک ونیسه شیفټ سره سیده یو لاین واخله او بیا لاړ شو ګوره دا هم چې دی کنورټ ټو کارف که دې ځای نه دا به راواخلي په دې اندازه باندې به له دې سره واخلي دا به راوالي دلته به جوړ کړي برابر به کړي زوم کمانډ به استعمال کړي دا بل دلته ترتیب کړي خبره دا ده چې اوس دا چې کله دلته ترتیب شلو اوس په دې ته یو خبره دا ده واپس په دا بیا انتخاب کړي د دې دا پوینټ په لږ معمولي شان دلته راوړي او دې دا پوینټس موږ څه کوو دلته راوړو دې خبره دا ده چې اوس دې ته یو سټایل تور کې نو موږ په آرټسټیک میډیا کې تیار سټایل نوم ویلو که نه دلته لاړ شه ګوره آرټسټیک میډیا وله ورکړه دې ځنه مثال یې داسې دی افیکټ ته لاړ شه آرټسټیک میډیا دلته هم ده په ټول بکس کې هم ده په دې باندې یو کلیک واخلي ور دې ځنه آرټسټیک میډیا نه یو سټایل ول انتخاب کړه کنه چې کوم وی لکه مثلا دا یو لما ورکم دا کلر رائټ کلیک سره آوټ سایډ بارډر ختم کړو بیا دا سکارو کړ دې کې مختلف ډیزاینز دي بس بیا کوم د یوزر خوخي اماغه ډیزاین ته څنګه کړه ته سلیکټ لکه مطلب ما سمپل د صرف پریکټس لپاره عمده سټایل ور کړ دی ځنه ادا ک بیا معمولی شان اډیټ کین نو بیا په پک ټول راواخلې دا وڅکړي بیا اډیټ پیګو خدا اوس میډیا ته کنورټ شو نو دا غي اډیټینګ په سی ډول باندې نه کوي راځو اوس د دې لپاره مطلب مونږ د روشن د کپنې اغنوم دغه کو مطلب جوړوي لاړ به شګوره ټیکس کمانډ کې به مونږ راواخلو مطلب ROSHAN روشن یا صرف ولیکا R او کنټرول डी ډوپلیکیټ دلته ولیکا روشن اوس پراشه دا R انتخاب کړي ځنه د دې دا سټایل ما سره کوم یو پکار دی مثال اریل فارمیټ بولډ اکړه سمز نشته دی لار شګور دا اوس اډیټ کړئ ته څوره واخلې شیپ ټول دا به انتخاب کې دی ځنه بیا ولار شي ارینج ته کنورټ ټو کارف ادا سي راواخله دی باندې ډبل کلیک واخله په دې پوینټس باندې وبخې دا به انتخاب کړي ادا به ګور لاندې طرف ته کارف کړي دی سایډ ته ادا به انتخاب کې دي زنه دا هم چرته کړي لاندې طرف ته به کارف کړي صحیح شو دا پوینټ په ډبل کلیک کړي دا پوینټ پم ډبل کلیک کړي دله یو کلر ورکې مثلا دا یو سیدا دا به واپس مینیمایز کړي زوم آوټ پکړي دا برابر دلته به واچي دا آر چې دا وړو کې سایز کې دا به داسې غټ واخلي څومره اندازه باندې چې پکار وي دا به انتخاب کړي شیفټ کی سره به سایز ولغټ کې خدا به راوغلي اریل فارمیټ بولډ کړ دی ځنه شیفټ کی سره واپس سایز ولا کم کړه د لور کنم کلر دا دواړه انتخاب کړي ځنه کنټرول جی ګروپ کړه څومره اندازه باندې پکار وي هغه به دې ساکي پرواچ بیا به داس کارو پر شیفټ کی سره ودا راواخلي دا به دې ساکي دا پیسټ چې شیفټ کی سره سایز ولا کم کړه داسې دومره اندازه باندې پکار بیا را شو ګوره دلته ورته ولیکه مثال ټیکسټ تلاش دي ځنه ټیکسټ راواخلو ټیکسټ پام دی باندې کلیک واخلو ورته ولیکه سیدا مطلب د یا سیدا وړاندیز شیفټ کی سره بچو کړی دا انتخاب کړی دلته بدیل څو ور کړی یو رنگ باور کې لکه مثال امداد
بیا راشه ګوره دلته واپس کنټرول ډي ډوپلیکیټ 50% ډسکاونټ دا انتخاب کا دیجه نا سایز ولا کم کړه دا انتخاب کړه او دا زوم کړه دیجه نا ته باندې واپس ډبل کلیک پنځوس پرسنټه تخفیف دې سټایل بدل کا مطلب مختلف فارمیټ شته دی یا فارمیټ پولور کې دی ځنه دا هم په ریډ کلر باندې واخله یا په دې باندې دا را واخله دی ځنه بالکل مطلب تا دا برابر کا ټوټلی دا ټول انتخاب کړه شیفت سره د دې سایز معمولی شان لګټ کا داسې یا هم دې ډول باندې دا پرې دا بره دا کنټرول جی ګروپ کړه دی ځنه رائټ کلیک سره آوټ سایډ بارډر هم ختمولای شي یا دا وی د بارډر دا بر ډیزاین کوم دی دا ډیلیټ کړه دا ډیزاین را واخلو دا کنټرول ای ایکسپورټ کړه دی ځنه دې لور کله که سه فار ایگزامپل سیدا ډسکاونټ کارت فور روشن دا را واخله دی ځنه بعد او دا export RGB and then OK button لاړ شه ګوره واپس ون ډرایو ته لاړ شه دې ځنه دې باندې ډبل کلیک واخله مطلب د روشن لپاره تخفیف کارت څنګه شلو سمپل ډیزاین شو نو په همدې ډول باندې انشاءالله وروسته به مونږ نور نیکسټ ډیزاینونه کوو دا سمپل خبره ده دا ستاسو هوم ورک شو ښه سبا له کوشش د پرونی هوم ورک مو درکړی دی دا به انشاءالله سبا ګورو دواړه هوم ورک به سبا اجرا کړئ